أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. زما مینوالو یو څو خبرې کول غواړو په دې موجوده صورتحال باندې. حالات ډېر داسې دغه ته روان دي چې لکه طبیعي سبق دی. حالات دونه نازک شوي دي چې لکه نن حالات دې ځای ته ورسېده د سواتو چې ماشومان هم ګډوډ شو، لوی هم ټینشنیان شو، د څه د لاسه ټینشنیان شو چې بل دونه مهنګایي په ملک کې روانه ده. مهنګایي د طور دی او حالات دونه نازک دي چې لکه خلک پریشانه نه، چې لکه کاروبار په ټپه ولاړ دی، د ګاډۍ نه والا د ټاټکي د مزدوره پورې، د رشکې د مزدوره پورې، لکه ټول مزدوران بیکاره شو، ګاډو والا بیکاره دي، دکانداران بیکاره دي. بېروزګاري دونه پیسې ده چې لکه زمونږ خو مرۍ وچې شوې چې خدای پاکه دا به فکر کوي ماښام چې کور ته لاړ شي واړه به جاړي تا ما د بازار نه څه راوړي، بیا تا له به څه راوړي. مزدوري نشته، کاروبار نشته دی، واړه کړېږي. دا د میوو موسم دی، په دې ملک کې هره میوه کېږي، خو چې نن یو غریب ته دیاړي نه میلاویږي، روزګار نه میلاویږي، نو هغه به په فروټ پسې ویسي، بینډۍ پسې ویسي، ټماټر پسې ویسي. نن مهنګایي د اسمان سره خبرې کوي. حالات دونه نازک دي چې اوړه دونه حد ته رسېدلي دي چې ما به په خپله 2 تروړې وړې او بله ورځې ما 2 دړۍ اوړه وړي دي. نو زه دونه یو غریب یو ګاډۍ والا مزدوري ما چې د هغه وخت نه کله چې دا بیماري راغله او زه چغې وامه چې غریبانانو ته د انتهایي دونه تکلیف دی، لکه دونه مهنګایي په ملک کې را روانه شوې ده د وړو نه والا. اوس پکې لاسه کې چې پمپونو ته لاړ شي، په لین کې په ولاړې تیل د مونږ د اسمان سره خبرې کوي. زمونږ وزیر اعلی ته، وزیر اعظم ته دا خواست کوو په ملک کې د خلکو ته رئیس ورکوي. تاسو 12,000 روپۍ یادوئ د وشه پورې چې موږ خلکو ته 12,000 روپۍ ورکړي دي، خو دا 12,000 روپۍ آیا تا چا له ورکړي دي؟ په کار وه د دې 12,000 روپو په ځای مې تا کور ته 50,000 روپۍ ورکړی، نو په دې 3 میاشتو کې به غریب ځان را څه ګزاره کړې وه. خو د هغې باوجود هغه 12,000 روپۍ به اوس تر قیامته پورې یادېږي. که ستا حکومت یې او که نه، خو ته به وایې چې په ما احساس پروګرام باندې 12,000 روپۍ ورکړي دي. تا د 12,000 روپو په ځای باندې خلکو ته دونه تباهي جوړه شوې ده چې نن هر سړی پریشانه دی، که کورپتي دی، که ګاډۍ والا دی، که مزدور دی، که هر څوک دی، هرې طبقې سره تعلق ساتي، هغه نن په ټینشن کې دی چې خدای پاکه مازدیګر شي کور ته روان شي چې آیا زه به څه اخلم او که زما بچي به څه غواړي.